السلام علیکم. نن زمونږه درېیمې ویډیو لیکچر دی او چپټر نمبر 3 به مونږه سټډي کوو. په دې کې د چپټر نمبر 3 کوم مین ټاپک چې دی د هغې نوم دی د انټرنیټ. انټرنیټ کې په دې چپټر کې به مونږه د انټرنیټ سره ریلیټډ چې کوم ټاپکس دي هغه به سټډي کوو. په هغې کې یو ټاپک دی، اول خو ظاهره خبره ده چې مونږ به د انټرنیټ په انټروډکشن ځان پوهه کوو چې انټرنیټ څه ته وایي. بنیادي طور انټرنیټ دی څه څیز. بیا به د هغې نه پس مونږه د انټرنیټ یوه مختصره غوندې تاریخ وایو چې انټرنیټ آغاز د کوم ځای نه شوی دی، د دې نه مخکې څه وو، او د انټرنیټ نن سبا څنګه دی. بیا به د هغې نه پس مونږه هغه ذریعې ګورو چې د کومې په ذریعه باندې مونږه انټرنیټ په خپل استعمال کې راوستی شو. د دې نه پس به مونږ بیا ګورو ورلډ وایډ ویب WWW چې دا څه ته وایي، او انټرنیټ او په ورلډ وایډ ویب کې بنیادي فرق څه دی. او په آخره کې به مونږ د انټرنیټ په خپل روزمره کې او اراوند د ورلډ چې څه اپلیکیشنز دي کم ځای کې استعمال کې راځي هغه به سټډي کوو. اول انټرنیټ دی څه شی دی. انټرنیټ دی نوم ته تاسو لږ په غور وګورئ. انټرنیټ مطلب دی انټرنیشنل نیټورک، یا موږ ورته د کمپیوټر په ټیکنیکل لینګویج کې دې ته انټر نیټورک هم وایو. انټر نیټورک د کمپیوټر په لینګویج کې ټیکنیکل ټرمز کې انټر نیټورک مین نیټورک آف نیټورک، یو داسې نیټورک چې هغه نور نیټورکس چې څومره هم دي هغه رايوځای شي او د یو بل سره لینک شي، انټر کمیونیکیشن کولی شي د یو بل سره. نو هغه ټایپ نیټورک ته مونږ وایو انټرنیټ. دی انټرنیټ چې کوم د کیپیټل آی سره لیکلی شي هغه انټرنیټ دی د کوم په ذریعه باندې چې ما او تا ویب سایټس وزټ کوو، واتس ایپ پې میسیجز پې کوو، یوټیوب پې ګورو، صحیح ده، او دغه شانتي ایمیل پې سینډ کوو. نو د کوم چې کیپیټل آی سره د انټرنیټ لیکلی شي نو دا اصل کې د دې مطلب دی دا زموږ چې کوم عوامي نیټورک دی د کمپیوټر، یعنی کوم ته چې موږ پبلک نیټورک وایو، دا زموږ سره د انټرنیټ دا مقصد دی. د انټرنیټ لږ غونډه کې مختصر تاریخ، شارټ هسټري اف د انټرنیټ. انټرنیټ چې دی آغاز دا که تاسو لږ دې ته سوچ وکئ نو موږ به لږ غونډه کې د کمپیوټر چې څه ټرمز دي بنیادي ټرمز هغه به لږ ریویزټ کوو، لږ دوباره به یې ووایو، یو ځل بیا به یې ووایو چې هغه دې سره لکه مثلا د نیټورک نوم به تاسو اورېدلی چې نیټورک څه شی دی. نیټورک کې بیا کمپیوټر نیټورک. کمپیوټر نیټورک مطلب دا دی چې کله مونږه کمپیوټري بیلې کمپیوټري دي یو ځای بل ځای پرتې دي، هغه کمپیوټر مونږ په هغې کې داسې لینک جوړ کړو د یو بل سره چې هغه د یو بل سره څه انفارمیشن څه فایل وغیره شیر کولی شي. نو دا کمپیوټر مونږ داسې وایو چې دا په د یو نیټورک حصه ده، د یو کمپیوټر نیټورک حصه ده. لکه نن سبا زمونږ چې لکه فرض کړه کمپیوټر نیټورک د یو نیټورک حصه څنګه چې زما سره یو کمپیوټر دی او د یو په یو بلډینګ کې چې کوم لکه یو کالج کې ځای ما او په دې کالج کې نور څونه کمپیوټرز دي، د هغه کمپیوټر سره هغه هم د یو نیټورک سره کنیکټ دي او زه هم د هغه نیټورک سره کنیکټ یم، یا د وای فای په ذریعه یا داسې ستار پکې مونږه کنیکټ تار په ذریعه باندې وایر په ذریعه مونږ کنیکټ کړي. په منځ کې به دې ته مونږ وایو چې سویچ پکې لګېدلی، لکه تاسو په انټروډکشن ټو کمپیوټر کې ویلې چې یو سویچ پکې انسټال یا د سویچ سره نورې کمپیوټر کنیکټ دي. دا سویچ وای فای هم کېدی شي، لکه وایرلیس سویچ هم کېدی شي، او دا وایډ سویچ هم کېدی شي، لکه مثال په تور باندې چې کوم تارونو په ذریعه باندې کمپیوټر د یو بل سره کنیکټ کوي. اوس د دې نیټورک مطلب داسې دی د کمپیوټر نیټورک چې په یو کمپیوټر کې څه ډیټا ده او د بل کمپیوټر ته لیږل غواړي نو دی لیږلی شي بغیر د یو اس بي او د سی ډي د استعمال نه، دی هم د دغه نیټورک په ذریعه باندې بل کمپیوټر ته لیږلی شي. نو دا زموږ سره یو وړوکی غونډه کې نیټورک دی. دغه شانتي په بل ځای کې به هم داسې نیټورک وي، په بل ځای کې به هم داسې نیټورک وي.
فرض کړئ چې زموږ سره 3 نتورک دي مختلف، یو په جانزیب کالج کې دی، یو په منګوره کالج کې دی، او یو فرض کړئ چې زموږ سره په کابل کالج کې دی. دا درې واړه نتورک چې دي د دې درې واړو کالجونو نتورک موږ ته دا وویلی شي چې دا درې واړه تاسو د یو بل سره کنیکټ کړئ. نو په دې په ذریعه چې زموږ سره کوم نتورک جوړ شي نو هغې ته موږ وایو نتورک اف نتورکس، یعنی د نتورکو نتورک اف نتورکس. او د کمپیوټر په ټیکنیکل لینګویج کې دې ته موږ انټرنیټ هم وایو، خو دا انټرنیټ بیا لیکلی شي د سمال آی سره، انټرنیټورک شارټ دی انټرنیټ د سمال آی سره. زموږ سره چې کوم دا ګلوبل نتورک دی، دا ګلوبل نتورک اف نتورک دی، دا عالمي نتورک چې کوم دی، کوم چې موږ عموما انټرنیټ وایو، نو دا انټرنیټ موږ نن چې به کوم ذکر کوو نو اصل کې به د دې انټرنیټ کوو. دې انټرنیټ کې زموږ سره ویب سایټس دي، او په دې کې د دنیا چې څومره هم کمپیوټر دي چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ دي، نو هغه د دنیا د ټولو هغه کمپیوټر سره کنیکټ دي چې هغه د انټرنیټ سره کنیکټ دي. صحیح شو؟ نو د تاریخ له واپس راځو چې اصل کې انټرنیټ آغاز څنګه وشو. نو د انټرنیټ آغاز هم دغه سانتي د یو ادارې د یو نتورک جوړولو نه وشو. د هغه ادارې نوم ډپارټمنټ اف ډیفنس، چې کوم د یو اس چې کوم ډپارټمنټ اف ډیفنس دی د امریکې، هغه خپل چې څومره هم کمپیوټرز دي او څومره هم آفیسز دي، هغوی دا فیصله وکړه چې دا مونږه د یو بل سره داسې کنیکټ کړو چې په یو اداره کې په یو آفیس کې څه کار کیږي، څه انفارمیشن موجود دي، څه ډیټا موجود ده، څه فایلز موجود دي. نو هغه زموږ سره چې په د یو اس کې سپوز په بل سټیټ کې، یعنی صوبه وای شهر وای یو خار کې بل یو د هغو یو دفتر موجود دی، نو چې په هغې کې څه کمپیوټرز دي، هغه فایلز او هغه کم ډیټا وغیره چې دن د هغوی سره شیر کېدی شي، هغوی هم کتی شي، هغوی هم په خپل استعمال کې راوستلی شي بغیر د فزیکل ترانسپورټیشن د مینز نه. مثلا دا نه چې مونږ په سی ډي کې یا هارد ډیسک ویسو هغه ډیټا، خو بلکې د تارونو په ذریعه باندې هغه ډیټا ترانسفر شي. دا فیصله چا وکړه؟ دا وکړه یو اس ډپارټمنټ اف ډیفنس. بیا دوی کامیاب شول په 1969 کې، او دوی د خپل نتورک له نوم کېښودو. دوی چې کوم ایجنسي دی له جوړه کړه چې دا نتورک په جوړی، نو هغې نوم و ارپا، ایډوانس ریسرچ اینڈ پروجیکټ ایجنسی. او هغوی چې کله کامیاب شو خپل نتورک یې جوړ کو، نو هغې له نوم کېښودو ارپا نیټ. ارپا نیټ چې دی دا مختصر شکل دی د ارپا نتورک. او ارپا نیټ اصل کې د نتورک چې دی دا بنیاد جوړ شو، او دا نتورک چې دی دا بیا وروستو به تاسو وینئ چې دې شکل اختیار کو د انټرنیټ. ښه، د ارپا نیټ بیا څنګه چل وکړو؟ د کنیکټډ یونیورسټیز اینډ ډیفنس بیسز، مختلف یونیورسټیانې چې دي کوم کې چې به ریسرچ کېدو نو مختلف حوالو سره، او هغه به د ډپارټمنټ اف ډیفنس لپاره سیګنیفیکنټ و، لکه د هغې نه څه فایده ورته وه. نو د هغې یونیورسټیز او دغه شانتې د ډیفنس بیسز چې د هغو کوم دي، مطلب موږ چې ورته وایو چې کوم ځای کې د میلیټري انسټالیشنز وغیره دي، لکه کینټس وغیره کنټونمنټس وغیره شول، د هغو چې کوم آفیسز وو هغې د یو بل سره نیټورک کړل، انټر لینک یې کړل. د یو ځای کمپیوټر ډیټا چې ده هغه به د بل آفیس د کمپیوټرو ته اکسیسیبل وه بغیر د فزیکل ترانسپورټیشن د ذریعو نه. صحیح شو؟ امید دی چې کلیر شوي به په دې. په 1973 کې 1973 کې د ارپا نیټ چې و دا د یو اس نه لږ د سرحداتو نه لږ بهر ته ووتو، د یو اس د سرحداتو نه لږ بهر ته ووتو، او په یورپ کې چې کم یونیورسټیز او کم آفیسز وو هغه یې کنیکټ کړل د یو اس د ارپا نیټ سره. نو دلته کې په دې ځای کې که تاسو سوچ وکئ، د یو ملک یو نیټورک د بل بریاعظم د ملک سره کنیکټ شو. د امریکې کمپیوټرې چې وې هغې د یورپ د کمپیوټرو سره کمیونیکیشن شروع کو د تارونو په ذریعه باندې. نو که تاسو دې ته سوچ وکئ، نو دا زموږ سره یو څه دی، یو سنگ میل دی، یو مایلسټون دی چې زموږ سره یو د کمپیوټر نیټورک چې دی هغه وسیع شو بریاعظمو ته، دوه بریاعظم یې د یو بل سره کنیکټ کړي. نو دا اوس زموږ سره د نیټورک څه کېږي؟ د کوم نیټورک چې سټارټ واغستو، آغاز وکړو د ارپا نیټ په نوم باندې، دی اوس یو قسم له شو یو ګلوبل نیټورک ته جوړ شو.
او د دې ځینې قصه سټارټېږي. اوس بیا د انټرنیټ تاسو به اوس وینئ چې د انټرنیټ چې دی دغه یو ملک نه سټارټ شو بل بر اعظم ته لاړو، بر اعظم کمپیوټر چې دی د یو بل سره کنیکټ کړي، یو کانسپټ یو تخیل ورکو دنیا ته چې داسې هم کېدی شي، داسې هم ممکنه ده چې موږ د دنیا د یو ګوټ کمپیوټر چې دی د دنیا د بل ګوټ د کمپیوټر سره کمیونیکیشن د هغې پاسیبل کو. صحیح ده؟ زموږ سره که لږ سوچ وکړئ د ټایم ته، نو په 1973 کې زموږ سره ټلیفونز وو، د ټلیفونز کانسپټ وو، کمپیوټر هم جوړ وو. خلکو به رابطې چې کولې چېرته خواصو، ځکه ټلیفون دومره عام نو د ټلیفون په ذریعه به یې کولې. نو که تاسو سوچ وکړئ نو داسې یو کنسپټ موجود و چې ډیټا چې ده، وایس چې دی، د اواز چې کوم زموږ دی، دا هم ډیټا ده که نه، دا کمیونیکیټ کېدی شي. داسې یو کنسپټ خو موجود و چې اواز چې دی د یو ځای نه بل ځای ته د تارونو په ذریعه باندې تلی شي. زه به لږ الفاظ بدل کړم چې ډیټا چې ده د یو ځای نه بل ځای ته د تارونو په ذریعه باندې، یا به موږ ووایو چې د برقي رو په ذریعه باندې، د الکترونیک سیګنلز په ذریعه باندې د یو ځای نه بل ځای ته تلی شي. دا کنسپټ خو موجود و. بل سایډ ته زموږ سره کمپیوټر هم موجود و. په کمپیوټر کې چې ډیټا و نو هغه په ملټیپل فارمز کې و. ملټیپل فارمز مطلب دا دی چې صرف اواز نه و، زموږ سره ډیټا لیکلو په شکل کې و، ډیټا د تصویر په شکل کې و، ډیټا د موشن پکچرز په شکل کې و. موشن پکچرز ته چې موږ ورته وایو ویډیو، د ویډیو په شکل کې و. صحیح ده؟ نو داسې یو کانسپټ چې دا موږ ته یو ځای کولو چې دا ډیټا چې ده د ټلیفون کم کمیونیکیشن ذریعه چې ده، د کمیونیکیشن کانسپټ چې دی د دې په ذریعه باندې موږ مختلف کمپیوټر سره کې ډیټا د یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر سره هم شیر کو، د یو ملک نه بل ملک سره هم شیر کو. and to see in broader picture from one continent to another continent, data be communicated from one continent to another continent, from one corner of the globe to another corner on the same globe, okay, on the planet. نو که تاسو دې ته وګورئ دا د یو اس ای نقشه ده او په دې باندې د ارپا نت چې کله سټارټ اغستی دی نو دا یو اس پوره بر اعظم دی. تاسو ته به پته وي چې او ډېر غټ بر اعظم دی. یو کنټري ده، مطلب په نارت امریکا چې کوم بر اعظم دی په هغې کې کنټري ده، خو ډېره غټه کنټري ده. او دومره غټه کنټري ده تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې د دې طرف چې کم ټایم دی او د دې ځای چې کم ټایم دی، نو په دې کې زما په خیال چې د 3 غنټو ده که د 6 غنټو فرق دی. لکه دلته چې د ماسپښین 3 بجې، دلته د ماښام 6 بجې. صحیح ده؟ دغه شانتې په موسم په ټایمونو کې ښه کافي ډیفرنس دی. نو په خپله وګورئ چې په فاصله به یې څومره زیات دی. دغه شانتې دلته کې چې کوم آفیسز ده او کوم یونیورسټیز لکه یونیورسټي اف کیلیفورنیا، لاس انجلس، یو سی ایل ای مشهور یونیورسټي ده، سټینفورډ شو، مختلف یونیورسټیز دي چې د دې چې کوم آفیسز دي، دغه شانتې د ډیفنس کوم آفیسز چې دي او دلته کې چې کوم آفیسز او یونیورسټیز وو، نو دې کې د ډیټا د کمیونیکیټ کولو باندې به ښه پوره ټایم لګېدو. نو دوی وی چې مونږ چې دا کمیونیکیشن فاسټر کوو، چې زر کېږي، زر تر زره کېږي او په کم نه په کم کاسټ باندې، په کمه نه کمه خرچه باندې کېږي. نو دې دپاره دوی د ارپا نټ سټارټ اخیستی دی. صحیح شو؟ بیا د دې ځینې دوی وتې دي، د یورپ سره یې هم کانټیکټ کړی دی، کمیونیکیشن پاسیبل کړی دی. mid 1980s 1985 خواوشاته یو بل انټرنیټ سټارټ واغستو چې د هغې نوم کېښودو NSF نت، نیشنل ساینس فاونډیشن نیټورک. او د دې مقصد څه و؟ دې چې کوم یونیورسټیز دي او په هغه یونیورسټي کوم ریسرچ ګروپس دي، هغوی کوم ریسرچ کوي په یو ټاپک باندې، په یو ایریا کې څه ریسرچ کوي، څوک به څه میډیسن جوړوي، څوک به څه یو بیمارۍ باندې ریسرچ کوي، څوک په څه کمپیوټرو باندې ریسرچ کوي، نوي کمپیوټر یې به جوړوي، پروسیسر یې به ښې کوي، څوک به د کمیونیکیشن باندې ریسرچ کوي، څوک په لینګویسټ باندې ریسرچ کوي، لینګویسټک باندې چې دغه شان په جینیټکس په څوک ریسرچ کوي. د دنیا په یو ګوټ کې به هم کوي او په بل ګوټ کې به هم کوي، په یو ایریا کې به لیکي.
خو مسله به دا وه چې د یو طرف والا چې کوم د یوې یونیورسټۍ هغه ریسرچرز چې دي هغوی به چې کوم ریسرچ کړی او کوم فایندینګز به یو کوم هغوی ته مخې ته معلومات نوي خبرې راغلې وي نو د کوم د امریکې مثال واخلو د امریکې د بل ګوټ کې چې کوم ریسرچرز او ریسرچ ګروپس دي د هغوی د ریسرچ کوم فایندینګز یا هغوی ته چې کوم نوي خبرې مخې له راغلې وي هغه به د یو بل سره شیر کېدی نه نو ټایم چې دی د یو ګروپ په هم ولګېدو او د بل ګروپ په هم ولګېدو دوی دا فیصله وکړه چې ولې نه چې دا ریسرچ چې دی څنګه چې ارپانیټ والا کړي وه چې دا مونږ شیر کړو د یو بل سره صحیح کمیونیکیټ شي چې ټایم بچت هم کیږي او د دوی دا ریسرچ کار چې دی دا تیز شي د دې لپاره چې نېشنل ساينس فاونډیشن کوم نیټورک آغاز وکړو نو د هغې نوم یې څه کېښودو NSF نیټ دې کال ته یې وګورئ دا په 1980s کې ارپانیټ زموږ سره آغاز اغستی و په 1969 کې نو د ارپانیټ نه پس بیا څه دی NSF نیټ ته خبر راغلی ده خو دا نیټورک چې دی که نه دا په دې ټایم کې د مخصوص یونیورسټیز دپاره دا عوامي نیټورک نه و ورته چې وایو پبلیک نیټورک مطلب عوامو ته که چا سره کمپیوټر دی نو هغه د دې نیټورک حصه نشوه جوړېدی دا به صرف د دې کم کسانو سره چې په دې NSF نیټ اترایزیشن هم هغوی ته به اویلیبل و یا به ارپانیټ والا ته اویلیبل و نو دا دغه شان دي د انټرنیټ په هیسټري کې یو دویم مایلسټون یو دویم سنگ میل دی NSF نیټ نو کمرشل ټریفیک الاؤډ کمرشل مین چې پبلیک ټریفیک یا چې څوک فرض که زه دا فیسیلیټي اغوستل غواړم نو ما ته به نه کمرشلی اویلیبل نه وه ما به نشوه یوز کولی ټیک شو دا به د اتورایزډ کسانو لپاره وه د ریسرچ ګروپس لپاره به وه بیا چې کله د دې افادیت ته وکتلی شوه د دې کمپیوټر نیټورک افادیت ته نو دا فیصله وکړی شوه چې ولې نه چې دا نیټورک چې دی د دې عوام سره چې کوم کمپیوټر دي د پبلیک سره چې کوم کمپیوټر دي دوی د خپله ډیټا هم د یو بل سره شیر کول شروع کړي او دوی د دې قابل شي چې دوی د ریسرچ کم آرټیکلز چې دي هغوی دې کتی شي د یونیورسټي چې کوم ریسرچ کېږي هغه دې کتی شي نوي نوي کوم فایندینګز چې کېږي نوي څه نیوز چې راځي چې دا دوی ته د خپل کمپیوټر باندې حاصلېدی شي د یو بل سره کمیونیکیشن کولی شي خپل خطونه د نیټورک په ذریعه باندې د خپل کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته په سکندونو کې لیږلی شي د دې لپاره دا فیصله چې وکړی شوه نو په 1990s کې په هغه ټایم کې ارپانیټ چې دی هغه بند شو NSF نیټ هم بند شو او د یو کمرشل نیټورک بنیاد کېښودی شو او هغه کمرشل نیټورک ته نوم ورکړی شو انټرنیټ انټرنیشنل نیټورک یا مور ټیکنیکلی انټر نیټورک یا نیټورک آف نیټورکس اوس د انټرنیټ چې دی انټرنیټ آغاز تاسو ولیدو چې په 1990s کې وشو نو چې کله ارپانیټ او NSF نیټ concept چې دا evolved شو into a global network into a global public network which was later on named internet دی انټرنیټ کې بیا چې دی دا نن سبا چې کوم د دې حالات دي کوم سچویشن دی د انټرنیټ نو تاسو ته پته چې نن سبا د دنیا ډیر کارونه چې د انټرنیټ نه بغیر مشکل دي یا ایون ناممکن دي صحیح شو نن سبا د 2012 خبره ده چې 1,40,000 1,40,000 ویب سایټس چې دي هغه به روزانه جوړېدل هر ورځ به تقریبا استیمیټډ 1,40,000 ویب سایټس جوړېدل په 2012 کې او د نن سبا ګورې چې څه فیګر دی خو بهرحال بیا په هغه ورځو کې د فیسبوک دا پیجز او دا دومره زیات پاپولر نه وي نو خلکو به خپل انفارمیشن د ډسپلی لپاره د انفارمیشن د په خپل په انټرنیټ باندې د پلیس هولډینګ لپاره چې په انټرنیټ باندې موجود دي د انټرنیټ باندې موجودګۍ لپاره اکثر ویب سایټس جوړول بیا یو دور چې راغی تاسو ته پته ده چې ویب سایټس ویب پیجز په کم چې فیسبوک پیجز دي د هغې دور راغی دا ویب سایټ جوړېدل خو بهرحال کم شول خو اوس به هم څه نه څه نږدې دې ته فیګر موجود دي نو 1,40,000 is a huge figure if you watch closely in 2012 per day 1,40,000 websites were created daily
او د دې چې کوم یوزرز دي نن سبا هغه دي 7.3 بلین یوزرز 7.3 ارب یوزرز چې دي هغه نن سبا انټرنیټ یوز کوي آنلاین مین یوزینګ انټرنیټ اکټیو آن د انټرنیټ او انټرنیټ ته اکسس څنګه کیږي اکسس از اویلیبل تھرو آؤٹ د ورلد کم کم ځای کې کیږي نو دا په ټوله دنیا کې د انټرنیټ فیسیلیټي موجود ده میجر سرویسز اف د انټرنیټ کم غټ غټ سرویسز چې دی ورکوي دنیا ته عوامو ته نو هغه کم کم دي هغه به لږ وایو نو په هغې کې د ټول نه اولنی چې کوم سرویس دی د ټول نه غټ سرویس هغه دی www دی د W3 ورته هم وایي W3 او پوره نوم د دې دی ورلډ وایډ ویب انټرنیټ او ورلډ وایډ ویب عموما دا انټرچینجبلی یوز کیږي انټرچینجبلی مین چې کله کله انټرنیټ ته مونږ ورلډ وایډ ویب نوم هم اخلو مونږ ورته ویب هم وایو مونږ ورته نیټ هم وایو خو د دې نیټ صحیح نوم نه دی ویب هم ویلی شو ورته مونږ او انټرنیټ هم د دې صحیح نوم دی انټرنیټ ورته هم ویلی شو خو اصل کې دې کې لږ معمولی فرق دی په انټرنیټ کې او په ورلډ وایډ ویب کې ورلډ وایډ ویب چې دی دا د انټرنیټ یو سرویس دی مونږ به دې داسې مثال واخلو چې انټرنیټ چې دی دا تا ته د کمپیوټر هغه ډیوایسز هغه اکوپمنټ هغه ټیکنالوژي د دې ټولو مجموعه چې هغه تعالی د دنیا چې کم کمپیوټرز دي دې ته تاته اکسس پرووایډ کوي دې ته تعالی رسایي درکوي دې ته مونږ وایو انټرنیټ او په انټرنیټ باندې په ذریعه باندې چې مونږ کم ډاکومنټس اکسس کوو د ډاکومنټس دې مجموعې ته ویلی شي ورلډ وایډ ویب ډاکومنټس مونږ په څه شکل کې اکسس کوو د ویب سایټ ویب پیجز په شکل کې د څه په شکل کې د ویب پیجز په شکل کې نو زه به تاسو ته ووایم چې د repository of documents accessed through the internet is known as world wide web صحیح شو دا په 1993 کې دا کانسپټ چې د ټیم برنرز لی خو دی د ورلډ وایډ ویب هغه سٹارټ اغسته او هغه چې ولې نه چې انټرنیټ چې دی په هغې باندې مونږ په کمپیوټر کې څه فایلز وغیرہ دي هغه اکسس کوو مونږ په ایمیل یو بل ته لیږو نو ولې نه چې مونږ د انفارمیشن په داسې یو طریقه باندې ارینج کو چې په بل ځای کې یو کس په کمپیوټر باندې د انټرنیټ سره کنیکټ وي او دغه انفارمیشن لیدل کتل غواړي نو چې هغه ته په داسې فارم کې هلته راځي چې ټایم پې هم کم لګي او ریډیبلی او هغه چې څه کتل غواړي هغه ته ریډیلی اویلیبلی لکه بغیر د مینیمم افرټ سره ورته اویلیبلی نو هغه بنیاد کې ښودو د ویب پیجز هغه پیج هغه انفارمیشن چې هغه به په انټرنیټ باندې څوک یو کمپیوټر اکسس کول غواړي چې هغه ته کم اولنی پیج راځي کم ډاکومنټس ورته مخامخ راځي بجای د دې چې هغه ته ټول کمپیوټر مخامخ راځي هغه اکسس کولی شي چې کم پیج یو سپوز چې موږ وایو کمپیوټر 1 دی او کمپیوټر 2 دی کمپیوټر 2 والا کم پیج کم انفارمیشن دی شیر کول غواړي د بل سره چې کمپیوټر 1 والا ته هغه پیج مخامخ راځي او دی په دې کمپیوټر په دې نور انټرنیټ باندې نه ګرځي نو د دې لپاره دا زموږ سره بیا ورته زه ووایم چې ورلډ وایډ ویب څه دی د ویب پیجز مجموعه ده چې هغه په انټرنیټ باندې موجود دي د هغه ډاکومنټس مجموعه ده چې هغه په انټرنیټ موجود دي او د انټرنیټ سره چې څونه کمپیوټرز کنیکټ دي هغه کتی شي لوستلی شي صحیح شو د هغې نه څه کار اخیستی شي دویم میجر سرویس چې دی د انټرنیټ هغه دی الکترونیک میل ته مونږه مختصر طور باندې ایمیل هم وایو ایمیل الکترونیک میل او دا خو تاسو ایمیل ډېر ښه پیژنئ نن سبا خو ایمیل شو او واتس اپ میسیجز شول دا خو ډېر امپورټنټ کانسپټس دي او انتهایی یوزفل دي د دې نه بغیر خو د انټرنیټ استعمال چې دی هغه نامکمل دی نو زما په خیال په ایمیل به تاسو ډېر ښه پوهیږئ خو ایمیل چې دی زموږ په دې کورس کې یو باقاعده لیب دی او انشاءالله دا به زموږ په یو نیکسټ ویک کې یا د دې ویک په اینډ کې به مونږ په ایمیل باندې یو باقاعده لیب کوو او تاسو
دا به ضروري چې تاسو خپل ایمیل چې دی هغه کریټ کړئ که چا نه تر اوسه پورې کریټ کړی نو په هغه ان شاء الله که تاسو ته اندازه نه چې څنګه یې کریټ کوو یا تاسو نه لا کریټ کړی امید ده چې زیاتو به کریټ کړی نو تاسو به ان شاء الله د هغه لیب نه پس چې دی تاسو پوم شئ او دا به ضروري هم وي تاسو د جی پی ای کې چې دی دا به کاونټ کیږي تاسو خپل ایمیل کریټ کړئ هغه په کم استعمال د هغې په کار دی تاسو په هغه استعمال کې راولئ صحیح شو ایمیل چې دی هغه نه صرف مونږ په هغې باندې ټیکسټ لیږلی شو لکه خط لیږلی شو بلکې په هغې باندې مونږ څه نور ډاکومنټس چې زموږ په کمپیوټر کې موجود دي هغه هم مونږ بل کمپیوټر ته بل کس ته لیږلی شو صحیح ده لکه فرض که مونږ یو لیټر لیکلی دی یا یو څه شیټ جوړ کړی په ایکسل کې یا په پاور پوینټ کې مونږ یو پریزنټیشن جوړ کړی دی هغه مونږ لیږل غواړو هغه هم د انټرنیټ دې ته اټیچمنټ ویلی شي د ایمیل سره مونږ دا اټیچمنټ کولی شو دا به انشاءالله مونږ په تفصیل سره ښه پوره په تفصیل سره به په خپل لیب په لیکچر کې وایو بیا نیوز چې دی نیوز فیډ نیوز ګروپس وغیرہ اویلیبل دي ډیر شی نن سبا اخبارونه زیاتره په او ویب سایټس د هغې جوړ دي او د انټرنیټ په ذریعه باندې مونږ هغه اخبارونه کتلی شو لوستلی شو نو دا زموږ سره دا هم یو سرویس دی بل بیا یو اف ټي پی ورته ویلی شي فایل ټرانسفر پروټوکول د ډیرو کارونو لپاره په انټرنیټ کې پروټوکولز دي پروټوکولز د کمپیوټر د یو بل سره د کمیونیکیشن ذریعہ ده مختلف کمپیوټر د یو بل سره کمیونیکیشن کوي نو د هغې خپل یو طریقه یې څه پروګرامونه ډرایورې وغیره جوړي چې هغې باندې په ذریعه باندې کمپیوټر د یو بل سره کمیونیکیشن کوي دغه شان د هر کار دپاره څه نه څه پروټوکول دي ته مونږ چې وایو دا پروټوکول موجود دي لکه څنګه چې مونږ ویب سایټ کله په براوزر کې راړول غواړو لکه انټرنیټ ته چې تاسو لاړ شئ نو مونږ یو ویب سایټ راړو لکه سپوز google.com نو تاسو به خیال کړی هلته کې په ټول نه په اول پای کې راشي HTTP هایپر ټیکسټ ترانسپورټ پروټوکول نو دا کله چې ویب سایټ مونږ ګورو نو هغه یو پروټوکول دغه شان چې کله مونږ ډاونلوډینګ اپلوډینګ کوو لکه مونږ ډاونلوډینګ کوو څه څیز مونږ ډاونلوډ کوو تاسو یو فلم ډاونلوډ کوئ یا یو بوک ډاونلوډ کوئ نو د هغې دپاره چې کوم پروټوکول انټرنیټ استعمالوي نو هغې نوم دی فایل ټرانسفر پروټوکول سینډز اینډ ریسیوز فایلز چیټینګ د چیټینګ نه چې تاسو نه یې خبر نو څوک پکې خبرې که نه وټس ایپ باندې چې تاسو دا میسیجونه یو بل ته انسټنټ میسیجینګ چې یا ریل ټایم میسیجینګ چې کوم دی زموږ سره ریل ټایم مین چې څه ټایم باندې زه خبرې لیکم او هغه ټایم باندې هغه بل ته ټرانسفر کېږي نو دې ته ویلی شي ریل ټایم کنورسیشن ټیک شو which is happening in real time okay not later on لکه څنګه چې په ایمیل کې یا الکترونیک میل کې مونږ څه خبره ولیکو بیا یې مونږ سینډ کو نو هغه چې بیا د هغه بل کس چاته چې مونږ ریسیو کړی دی کوم چې ریسیپینټ دی وصول کننده دی هغه چې کله غواړي نو هغه کتی شي داسې نه بلکې ریل ټایم مطلب دا دی چې مونږ میسیج لیږو چیټینګ چې کوم دی که نه چیټینګ مطلب دا دی چې یو کس هم دلته لګیا دی څه لیکي او هلته هغه په هغه ټایم کې ګوري او هغه بل چې څه لیکي نو دې خوا چې کوم کس دی هغه هم ګوري انسټنټ میسنجینګ او چیټینګ آلموسټ سیملر کانسیپټس دي نو واتس ایپ او د دې دا میسنجینګ په فیسبوک په میسنجر باندې میسیجینګ شو دغه شان اس ام اس هم دا په څه کې راځي انسټنټ میسنجینګ کې پیر ټو پیر سرویس مین چې کله مونږ سره دا هم لږ ټیکنیکل ټرم دی لکه څنګه چې FTP او HTTP نو پیر ټو پیر کمیونیکیشن یا پیر ټو پیر سرویس مین چې کله یوزرز د یو بل سره 1 to 1 کمیونیکیشن کوي فایل شیرینګ کوي دا زموږ سره پیر ټو پیر سرویسز کې راځي اوکے دا وشول میجر سرویسز اف د انټرنیټ نیکسٹ ټاپک زموږ سره دی accessing the internet انټرنیټ ته مونږ رسایي څنګه کوو نو انټرنیټ ته رسایي چې ده نو هغه که تاسو وګورئ نو مونږ یې نن سبا څنګه کوو نن سبا دوه طریقې دي یا خو زموږ سره د لینډ لاین فون چې کوم زموږ سره کمپنی د PTCL د هغې نه مونږ کنیکشن چې دی فون چونکې اویلیبل وي د لینډ لاین فون چې ورته وایي د هغوی نه مونږ وای فای موډم راواخلو او د هغه وای فای چې دی هغې په ذریعه باندې زموږ چې کمپیوټر په دې آفیس کې یا بلډینګ کې څومره ډیوایسز په خواوشا کې هغه د انټرنیټ سره
کمیونیکیشن کوي کنیکټ شي رسایي ورته اصلي شي د انټرنیټ. د دې نه علاوه که فرض کوو موږ سمارټ فون یوز کوو او وای فای نشته نو موږ 3G 4G سرویسز چې کوم دي یعنی کوم موبایل کمیونیکیشن کمپنیز چې دي هغوی هم موږ ته د انټرنیټ ته رسایي پرووایډ کوي. څنګه پرووایډ کوي؟ لکه فرض کته سره موبایل فون دی هغه موبایل فون د دې کیپیبل دی چې په دې باندې انټرنیټ یوز کړی شي لکه څنګه چې ورته نن سبا موږ سمارټ فون وایو. نو ته د هغوی په سیم په ذریعه باندې چې کوم هغوی تاسو موږ له راکړی دی د ساوند د وایس کمیونیکیشن او د SMS لپاره خو نن سبا په هغوی کې هغوی د انټرنیټ فیسیلیټي هم ورغورځولي. 3G تاسو ته یاد شي مخکې به 2G و 4G سرویس شو د هغې په ذریعه باندې تاته د انټرنیټ ښه سیوا سپیډ پرووایډ کوي. صحیح شو. بیا دا وروستو خبره ده چې هغوی چې دی هم د فیسیلیټي اصل کې د PTCL نه اخیستي. صحیح شو. نو 3G 4G سرویسز هم هغو په بیک بون چې ورته وایي نو اصل کې په بیک ګراوند کې هغوی اخیستي د PTCL نه خو بیا په موږ باندې راخرڅوي. صحیح شو. نو دغه شانتې زموږ سره د انټرنیټ چې دی د دې رسایي دا دوه ذریعې دي نن سبا. خو که لږه هسټري ته موږ وګورو نو په اوله کې تقریبا 2004-3-2 خو شاته چې پاکستان خبره زه کوم نو موږ ته د انټرنیټ رسایي وکېده د ISP په ذریعه انټرنیټ سرویس پرووایډر او موږ به خپل کمپیوټر چې دی دا به هم د فون په ذریعه ورسره موږ کنیکټ کوو خو د هغې دپاره موږ ډایل اپ موډم به استعمالو. موږ به د هغو نمبر ډایل کو د خپل کمپیوټر نه هغه به د ISP انټرنیټ سرویس پرووایډ سره کنیکټ شو او بیا به د هغې انټرنیټ موږ ته اکسس اویلیبل شو. دې ته به ډایل اپ نیټورکس وي. صحیح شو. ډایل اپ نیټورکس نو د دې سپیډ به ډېر کمزوری و. سپیډ به ډېر سلو کنیکشنز به و. تقریبا زه تاسو ته څه ووایم نن سبا زموږ سره انټرنیټ دی 1 میگا بیټ پر سیکنډ 2 میگا بیټ پر سیکنډ 8 میگا بیټ پر سیکنډ ډېر شی سپیډ موږ ته سپیډ وایو خو اصل کې دا ډیټا ریټ دی. دا مختلف ډیټا ریټ والا انټرنیټ اویلیبل دی او په هغه وخت کې زموږ سره 56 کیلو بیټ پر سیکنډ ډیټا. په خپل اندازه ولګوئ تاسو هغه موږ خو چې کوم ډیټا یونټس ویلي تاسو ته به اندازه ویلي چې چې د 56 یو میگا بیټ چې دی نو دا برابر دی د 1024 بیټس. په هغه وخت کې انټرنیټ 56 کیلو بیټ پر سیکنډ. ټیک شو. یو میگا بیټ چې دی هغه تاسو ته پته دی چې د 1 kbps د 1024 kbps برابر دی. نو دغه شان اندازه ولګوئ چې دا څومره سلو کنیکشن. بیا دور راغی د های سپیډ اکسس چې موږ انټرنیټ اکسس کوو نو په DSL په ذریعه اکسس کوو او DSL چې دی ډېر فاسټر دی د پخوانو د انټرنیټ د دې ډایل اپ نیټورک وغیره د ذریعه کم ذریعې چې دی. د دې نه علاوه په دلته کې خو زما په خیال نشته خو کیبل نیټورک چې دی کیبل انټرنیټ هغه هم اویلیبل دی د کیبل په ذریعه باندې چې مطلب د یو ISP نه انټرنیټ سرویس پرووایډر نه ډایرکټ تار تلی او هغه صرف د انټرنیټ د استعمال لپاره او هغه انټرنیټ د استعمال لپاره چې کم تاري د هغې په ذریعه موږ انټرنیټ استعمالوو. DSL مین ډیجیټل سبسکرایبر لاین او کم زموږ سره چې کوم فون لاینز دي د فون چې کوم تارونه دي د ټلیفون هغې په ذریعه باندې موږ DSL اویل کوو او د DSL په ذریعه بیا موږ انټرنیټ اکسس کوو. په نورو ملکونو کې یو بل T1 لاین کیبل لاین او دا هم موجود دي. دلته موږ یوز کوو DSL. Understanding the internet. The internet باره کې مزید څه معلومات. The internet allows accessing resources. The web simplifies the internet. The web connects document. Hypertext creates links between documents. Documents are stored on a web server. HTTP delivers documents. مختلف قسم د دې انټرنیټ سره تړلي کانسپټس دي چې یو تاسو ډېر باندې به تاسو پوهیږئ هم لږ غونته کې نور چې دي هغه به لږ غونته کې مزید تفصیل غواړي. نو کوشش کوو چې دا کانسپټ چې دي دا په نیکسټ لیکچر کې کنټینیو. صحیح شو. نو په نیکسټ لیکچر کې تاسو یاد ساتئ چې موږ به انشاءالله دا چې کوم سلایډ باندې کوم انډرسټینډینګ د انټرنیټ په دې سلایډ باندې چې کوم کانسپټس دي دا یې ورکړي دي
او د دې نه علاوه HTML په باره کې بلک مونږ ته انټروډکشن کو، ویب سایټ څه ته وایي، ویب پیج څه ته وایي، ټیګز څه ته وایي. صحیح شو. نو د دې سره به مونږ حاضرېږو په نیکسټ لیکچر کې. فلحال تاسو دا چې دي دا ولولئ او د دې سره چې څومره هم تاسو تپوسونه کولی شئ هغه د واتس اپ په ګروپ کې ماته راولېږئ. د یو بل سره په دې باندې کمیونیکیشن کولی شئ. دا کنسپټ زده کړئ. ٹھیک شو.